पाकिस्तान کې مشتا افغان کډوال د مختلفو مسلو ښکار دي. افغان کډوال د مختلفو مسلو د حل لپاره د حکومت نه غوښتنه کوي. د افغان ریفیوجیز حوالې سره نورزمان مساخیل رپورټ راکوي. راځئ چې واورو. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو اوریدونکو نورزمان مساخیل دا وخت په کلتور کې موجود یم. قدرمنو کتونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د افغان ریفیوج چې کوم مسایل یا کوم خبرې دي یا د هغې دلته چې کوم راتګ دی د هغې حوالې سره به موږ خبرې اترې کوو. دلته راسره خوا کې د هغوی د اډمنسټریشن افیسر موجود دی. هغوی به راسره خپل تعارف په خپله ژبه کوي. هغوی ته هرکلی وایم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه جی ستاسو ماله ټایم راکولو. زما نوم جی همایون خان دی. زه ډسټرکټ اډمنسټریټر افغان ریفیوجیز ضلع دیر لوور اپر او چترال ایریا زما سره دي. زمونږ سره په دې کې جی په دې ضلع دیر لوور کې په چکدره کې کیمپ دی، په تیمرګره کې دی، په مونډه کې په دې سمرباغ کې تور معیار په نوم باندې دی، بره دیر کې په برول کې دی جی، او چترال کې په کلکټا کو کیسی په نوم باندې چې کوم کیمپونه دي نو د دې زه اوورال انچارج یم او زمونږ سره په هر کیمپ کې به خپل تحصیلداران او خپل ریلیونټ سټاف نور کار کوي. دا راته ووایي جی چې دلته ستاسو سره په دې ټول کیمپونو کې دیر چترال تاسو د دې اډمنسټریشن دلته ټوټل څومره پورې افغانان دلته آباد دي؟ جی زمونږ چونکې دوه قسمه افغان مهاجرین دلته دي. یو هغه دي چې کم په دې کیمپونو کې اوسېږي نو هغه چې کم دي موږ ډایرکټ د هغوی بیسیکلی ذمواران یو چې لکه د هغوی چې څه مسایل دي یا څه دي نو هغوی موږ بیسیکلی موږ ډیل کوو. نو زمونږ سره جی په چکدره کې تقریبا 1800 فیملیز دي، په تیمرګره کې 1400 فیملیز دي، په تور معیار کې زمونږ سره تقریبا 450 فیملیز دي، بره دیر کې زمونږ ډېر لږ فیملیز اوس پاتې دي، هغه تقریبا 60-70 پورې دي. او چترالو کې چې کم کیمپونه دي نو د هغوی چې تقریبا په یو کیمپ کې 178 دي او په بل کیمپ کې 116 فیملیز دي. او دویم هغه دي چې کم په اربن کې پاتې کېږي. نو اربن کې چې کم مهاجرین دي نو چې د هغوی بیسیکلی هغوی خپل لوکل پولیس سټیشن سره خپل رجسټریشن کوي. نو زمونږ ټوټل په دې ټایم کې په پوره پاکستان کې تقریبا بقول د UNHCR چې زمونږ اوس په دې ټایم کې 14 لاک افغان مهاجرین هم په کیمپونو سره او هم بشمول د اربن والا د 14 لاک افغان مهاجرین په ټول پاکستان کې دي. دا راته ووایي چې دلته کم افغان ورونه اوسېږي دوی تر کمې مسلې داسې مخ وي دي چې یاره هغه مسلې چې هغه تاسو د هغې حل لپاره کوشش هم کوئ او دغه مسلې تاسو د هغې لپاره اواز چوتوئ یا مطلب د هغې حل کړي دي تاسو؟ زه جی زما تقریبا یو نیم کال کېږي چې زه راغلی یم. ما چارج اخیستی دی ایز ډسټرکټ اډمنسټریټر افغان ریفیوجیز. زه چې کله جی په اوله کې رالم نو دلته زمونږ دا ضلع چې کوم وجه نو یو خو چونکې ډېره سایډ ته پرته ده نو دا ډېره نیګلیکټډ پاتې شوې وه ان ټرمز اف د افغان ریفیوجیز د ریلیف اکټیویټیز ریلیټډ. نو جی موږ هغه خپل چې زما په کیپیسټي کې څومره هغه نو ما هغه خپل منډې تړلې هغه شروع کړې. نو زمونږ دلته جی میجر مسلې چې کومې دي هغه د سکول دي، د دیو د تعلیم دي، دویمه چې کوم دا هغه د دیو د هیلث ایشوز دي چې کوم زمونږ دلته BHUs دي. دریم چې کوم دی چې نو د دیو لکه د ژوند چې کوم انداز باندې دیو تیرې لګیا دي چې لکه دا کچک کورونه دي او اونرز چې کوم دي د جایداد چې د چا جایداد دی چې په کوم باندې د افغان مهاجرین اوسېدونکي چونکې دا زموږ سره په لیز باندې د سرکار پاکستان سره خو هغه خلک دي اوس تنګوي چې تاسو پاسېږئ او بس موږ ته نور ځای خالي کول کوي که نه چې لکه ځکه چې 40 کاله وشو. نو دا د دیو میجر ایشوز دي په هغې کې چې تعلیم سره کم دی. نو موږ چې زه رالم چې دلته زموږ چې په کیمپس کې کم پرایمري سکولز BHU دي د سکولونه چې کم دي چې دي حالات ډېر زیات خراب و. نو الحمدلله په هغې کې مو اوس دومره کار وشو چې هغې دوباره لږ هغې رینوویشن او هغې وکړو ریهیبلیټیشن والا. اوس په BHUs کې جی زمونږ سره لږ ریهیبلیټیشن کار روان دی خو ورسره جی په دې ټایم کې دا هغه دی چې UNHCR دا خبره کوي چې مونږ لوکل پاکستان ګورنمنټ چې کوم دی فار ایگزامپل د هغوی چې کوم فیسیلیټیز دي لکه څنګه هاسپټل دی، سکولز دي، نو څنګه چې یو پاکستانی ماشوم یا یو پاکستانی انسان چې کوم هغه د هسپتال ته یا هغه سکول ته ځي نو دغه شان دی په اوس د افغان مهاجرین به هم هغه چې کوم نږدې سکولونه دي او کوم نږدې هاسپټلز دي هغې ته به دیو ځي او هلته به دیو هم علاج کېږي، هم به دیو ته هلته د تعلیم ورکولو دپاره هغه موقع به هم فراهم کېږي. نو په هغې باندې چې دا کار روان دی او الحمدلله دا خلک اوس لوکل زمونږ لکه هغه داسې ټایم راغلی دی چې دوی په خپله هسپتالونو ته هم ورځي هلته د دوی علاج کېږي او ورسره چې کوم لوکل د دوی نږدې کوم سکولونه دي نو هلته هم دوی ځي هلته دوی د تعلیم پرووایډ کېږي. جی کووډ-19 چې کومه مسله راغلې وه تاسو ته پته ده چې دلته په ټوله دنیا کې ټول نړۍ چې کوم ده هغه د دې د وجې نه
ډېره زیاته متاثره شوې وه. دلته سریلیف میلاو شوی دی که نه؟ دغه حوالې سره ستاسو څه موقف؟ بالکل جی تاسو ټیک خبره وکړه. کووډ 19 یو وبا داسې راغلی چې جی ټوله دنیا په بل مخ راغستې ده. زمونږ پاکستان هم په دې وبا په هغه کې چې کوم اثرات پرې راغلي دي چې لکه اکانومي وایز شو، نور یې داسې شو، خلک یې خراب کړي. نو دې سره چې کوم زمونږ افغان مهاجرین دي دا خو زیاتره تاسو ته پته چې هغه مزدورکار او دیاړیمار خلک دي. نو دا هم ډېر زیات د کووډ 19 د وجې خراب شوي وو. هغې دپاره جی په اوله کې چې کله د هغه شروع شو جي نو UNHCR او حکومت پاکستان دیو خبره شروع کړې دي چې خبره لکه چونکې دا هم یو داسې زموږ سره یو ونریبل کمیونټي ده چې د دې دپاره هم زموږ دپاره پکای چې موږ څه وکړی شو. نو په هغې کې جي دا تاسو ته که یاد شي نو په هغه ټایم کې جي ګورنمنټ اف پاکستان دا اعلان کړی چې موږ به دیو له هم څه نه څه ریلیف ورکوو. نو هغه جي دیو د UNHCR سره خبرې شروع کړې جي او په هغې کې دیو په دې حد ته راورسېدل جي چې لکه تقریبا په دې 14 لاکھ افغان مهاجرین چې کوم په پاکستان کې اوسېږي په دې کې به دیو تقریبا 70,000 افغان مهاجرینو ته دا څنګه چې زموږ د پاکستانیانو دپاره هغه احساس پروګرام و هغه شانتې پروګرام په پیټرن کې دیو ورته د UNHCR په هغه کې دیو ورته کیش بیسډ انیشیټیو پروګرام وایي چې پای کې دیو جی هر فیملی ته 12,000 روپۍ به ورکوي. هغې دپاره جي دیو پاکستان پوسټ آفس سره MOU ساين کړی دی چې جی دیو هغه پیسې چې کومې دي چې هغه UNHCR د آفس نه پوسټ آفس ته تھرو منی آرډر ټرانسفر کیږي. بیا هغه کس چې کم ډیټا موږ کلیکټ کړی دا 70,000 چې کم د جنو دای د کې کیمپس والا هم شامل دي او د کې اربن ریفیوجیز هم شامل دي. دا غي خپل یو سیټ کرایټیریا دا چې هغه UNHCR موږ ته را لګلې ده چې جی تاسو په دې سیټ کرایټیریا باندې به تاسو په دې کې خلک ګورئ. افغان مهاجرین ټول مستحق دي جی خو چونکې هغه کرایټیریا د UNHCR د طرفه وه پیسې د هغوی د طرفه وې نو ظاهري خبره موږ به هغه فالو کوله چې په هغې کې جي کونډې ښځې مثال په طور وي په هغې کې جي هغه دیاړیمار خلک چې کوم چا روزګار خراب شوی دی د کووډ 19 د وجې ښه جي داسې مشران څه هغه چې کوم ډېر زیات سیریس بیماران دي جي یا داسې څوک چې د هغوی سره څه ډسیبلټي ده هغه شلم کې دی چې جی خدای دې نه کړي څوک لکه په خوله باندې ګونګی نو هغه ټول په دې کرایټیریا کې چې 7 هغه کې دی کې دا موږ ته هغه شو چې تاسو په دې کې وګرځئ او د کیمپس نه موسټ ونریبل فیملیز تاسو آئیډینټیفای کړئ. دلته به جی زه یو خبره کول غواړم دا 70,000 چې کوم افغان ریفیوجیز دپاره UNHCR چې کوم ریلیف ورکولو دپاره د هغه وکړو دا په 2 فیزه کې و جي یو فیز 1 او یو فیز 2. په دې کې جی دیو ډیویژن دا کړی دی چې چونکې زمونږ 63% چې کوم افغان مهاجرین دي هغه په اربن کې اوسېږي او 37% افغان مهاجرین چې کوم دي هغه په کیمپونو کې اوسېږي. نو دیو هغه تقسیم هم په دغه لحاظ باندې کړو چې لکه موږ به لکه فور ایگزامپل په 100 کسانو کې به موږ 3 کسان د اربن نه اخلو او 19 چې کوم دي به موږ د کیمپونو نه اخلو. باغی کې جی د کیمپس ډیټا کلیکشن زمونږ ذمہواری شو او د اربن چې کومونه جی هغه یو NGO د چې کوم د شارپ په نوم باندې ده او هغه د UNHCR د طرف هغه د ټاسک په ولر چې تاسو د اربن ډیټا تاسو کلیکټ کوي جی. موږ ته پکې دا جواب هغه شو چې تاسو په دې کې د کیمپ چې کوم مشران دي د دیو چې کوم د شورا د قوم په سر باندې چې کوم مشران دي په خپل ټاکلي دي هغه تاسو پکې هغه شامل کړئ او ورسره تاسو د دیو د کیمپ یوث والنټیر چې کوم دي هغه هم تاسو شامل کړئ چې هغه تاسو سره په دې کې همکاري وکړي او لاړ شي تاسو سره تاسو له هغه ډیټا درکې چې کوم موست ونریبل افغان ریفیوجیز دي جی پکې. دلته که ستاسو خیر چې دلته کوم احساس پروګرام و په هغې کې زمونږ پاکستانیان چې کوم په هغه کې څه نه څه خلکو به 200-300 روپۍ اخیستل کېدې په هغې باندې به ایکشن واخیستل شو. دغسې د افغان ریفیوج چې کوم زمونږ وروڼه دي د هغوی په دغه پیسې چې کومې دي احساس پروګرام چې کوم ورکړل کېږي یا کوم 12,000 روپۍ ورکړل کېږي په هغه کې الزامات لګي په دې اړه باندې ستاسو څه نظر دی او مطلب کتونکو ته اورېدونکو ته تاسو څه ویل غواړئ؟ جی بالکل تاسو خبره ټیک وکړه دا الزامات خو جی شته دی او پکار چې موږ د دې هغه وکړې شو جی ځکه چې دا یو که سوچو کې چې دا یو داسې ریلیف دی چې دا د یو کس هغه چونکې هغه رزق او د هغې پته نه لګېده د هغې دپاره هغوی ته دا یو ریلیف میلاوېدو نو پکار نه چې په دې کې د څوک داسې یو غلط کار وکړی شي. نو په دې کې چې دا هغه دی چې جی لکه چونکې ما تاسو ته خبره وکړه چې جی لکه په دې کې موږ صرف ټل د هغه ځای پورې انوالو یو چې کوم ځای پورې صرف ډیټا کلیکشن دی نور جی پیسې راځي تھرو پوسټ آفس والا سټاف چې کوم دی چې هغه دیو له دا تھرو منی آرډر دا پیسې ورکوي باقاعده د دیو POR کارت چې کوم دی هغه اوریجنل هغه چیک لکه تاسو دا پیسې نه ورکوئ مطلب نه جی نه دا موږ نه ورکوو جی دا د
پوسټ افیس په ترو باندې اکا کس چې د چا نوم لیکل شوی دی اته په خپل ان پرسن ملاویږي په دې کې نه زما د سټاف سره کار شته دی کې نه زما سره کار شته دی بل جی په اوله کې دا خبره زمونږ ماشاءالله د ضلع دیر کې خدا خبره نه وراغله خو په پیښور کې جدا یو خبره غشو چې جی پوسټ افیس والتی سل 200 روپۍ کټ کوي چې دا د فیس ته یا سدسي ساغه دی نو پاره کې جی به دیو سټریکټلی پوسټ افیس والو ته جی چې کوم د دیو مین افیس ته اسلام آباد والا پیښور والا هغه دا وینا کړي و چې جی لکه دا تاسو ولې دا شیا کوي نو هغه کې جی به دیو ډیر سټریکټلی دا هغه ته وینا کړي چې دې کې به اس قسمه کټوتی نه کیږي دا 12000 روپۍ به ایز اټ از 12000 روپۍ هغه افغان ریفیوجی ته ملاویږي چې د چا نوم لیکل شوی دی چې د چا پی او آر کارت چې کوم اوریجنل پی او آر کارت دی ورسره اته به دا ملاویږي بیا اوس چې د الزاماتو خبره راځي چې لکه دلته دا اوس یو خبره مشهوره شوې ده چې جی ډي ایس اف چې کوم دی چې نو هغه 12000 روپیو کې 2000 روپۍ هغه اخلي نو اله د چا نوم لیکي یا د چا دغه پیسې ملاویږي نو جی زه ستاسو په د دې هغه طرف دا یو زه میسج ورکول غواړم جی چې الحمدلله جی د هیڅ قسمه خبره نشته نه زه چاته دا خبره کومه نه زما دی خبرې ته چاته کولو ضرورت شته دی بل هغه افغان رور چې کم دا ګیله لري زمنګ نه مثال په تور نو مهرباني دی وکړئ چې خیر دی جی را دي شي ماته د سوق وخی چې جی او یره دغه کس تاسو نو مخلي زمنګ نه پیسې غواړي نو زه به تاسو کولای شم د سې خو چې سوق اسی خالی خبره وکړي چې جی پیسې غوښتل کیږي ډي غواړي نو هغه کې جی زب هغه پورې سنشم کولای چې کم از کم ما د سوق مخه ته صد پراپر ایویډنس سره سوق راغلی نه دویمه خبره چې ما تاسو څنګه خبره وکړه چې دوه کیټګریز دی یو اربن دی یو کیمپ دی نو که د اربن سړی نه چا پیسې غوښتې وي نو جی هغه چې ما تاسو ته څنګه وی چې دا ډیټا کلیکشن ریسپانسیبিলিټي زمنګ نه ده هغه د یو ان جی او ده خو بیا هم که په اربن کې هم چا نه چا غوښتي جی ام د زما خپل مرګ زما افیس ته راشي زباغه شی ټیک اپ کم خپل مشرانو سره یو ان سی آر سره چې جی لکه دا وګوري د یو غلط کار کیږي کایندلی تاسو په دې باندې یو سټریک اکشن واخلئ پادشو جی زما د کیمپ خبره نو زما صرف اغازي پورې انپوټ دی چې نمونه چې کم راځي ما راځي صرف په خبر ته ورته ولېګم بل د دیو خپل مشران بل د دیو خپل یوت چې کم د دیو سره په دې کیمپ کې اوسېږي اغیو ته د خپل خلکو مجبوریانو زیاته پته ده بنسبت زمانه ځکه چې زه خو به اورال هغه ته ګورم خو اغیو د خپل کور د مسلو نه خبر دي نو اغیو نمونه اغیو لیکلي دي منګله اغیو را کړی دي او مخکې منګه لیګلی دی ورته وسکه په دې کې د چا یو کس د خپل مشر نه ګیله هم لري نو ام دې زما خواله راشي زه به دغه مشر نه دغه ته پوښتنه کوم چې تا د یو کړ سړی نوم لیکو نو دې بل داتا ولې پرې خېده که تاسو سره پراپر جوازي مال چې زه کم از کم هغه سړی ته ویم چې راځي نو مثال په تور دی وجه نه پرې خېده د شمالي قدرمندو کتونکو او اوریدونکو رپورټونه مو واوریدل اوس د کرنسي نرخونه